اوس هم د لاشونه ملبې لاندې پراته دي او د تعداد هم معلوم نه دی. نو دې دپاره مشیندرانې پکار دي دلته کې انسانان دي د دې ملبو د لاندې ډوب پراته دي هغه ښکل پکار دي دې دپاره موږ ته اواز اوچتول دي چې زر تر زره مشینان راورسي او دا ځای نه دا کسانو ته چې کوم د دې لاشونه چا میلو شي دوستانو تاسو نه به د بونیر واقعه ایره شي که تاسو دومره غټ غټ کاڼي د هغه بره ځای نه راغورځېدلي دي او دا ټول چې څومره کورونه دي دا د دې د لاندې شوي دي ډېره زیاته افسوسناک واقعه ده او تر اوسه پورې دې کې دننه مړي پسو دي نور نشي کولای موږ ته مړي نشي واپس کولی دا اپریشن دی تیز کی چې زر تر زره دا جنازې وشي او غم څه ټایم دا واقعه راغلی دا خو جي تقریبا سار 7:30 نه وروستو 7:30 نه د دې ځای نه خو لکه مطلب او ولنټیرلی دلته راغلي وو د بل کلي یو څه وایي چې څو کورونه ملبې د لاندې شوي دي تقریبا جی اندازې مطابق خو 13-14 کورونه نه زیات دي او جی اوس ډیډ باډي ملو شو ډیډ باډي خو تقریبا یو غالبا چې 8 ملو شوي دي او جی 8 ملو اوس څه پیغام ورکوي اوس خدا پیغام دی کنه چې دا د هیوی مشینری نه علاوه پاسبل نه ده کنه مشینری وي راځي خو لکه دا فلحال ټیم برازي دی خو سار نه ور وي مشینری روانه مشینری خو په لارې هم خراب دي خو بهرحال مشینری وي را روانه ده خو دا د هیوی مشینری نه بغیر دا نه کېږي دا دلته کې ولنټیر کسان راغلي دي خو د خو کلو نه راغلي دي او خپل مدد آپ کې تخت اړم دي ټول او د تاسو ویني ډیر زیات کسان د ملبې لاندې پراته دي او تاسو به د سره ملاو شي دا کسان ناست دي او هغوی سره به ملاو شي اوس تاسو سار راسې په خپله باندې خدمت سار نه اوس راغلي سار 8 بجې راغلي بس 8 بجې څنګه دا به لاشونه به راوځي که نه په لاسو باندې ځکه چې مشینري خو څه پورې مشینري ضرورت دی مشینري نه بغیر نه کېږي مشینري لاشونه خو دغسې په لاس نه راوځي ځکه چې دوستانو تاسو له چې څنګه معلومه ده په ثوابې ګدون کې ډېره زیاته افسوسناک واقعه سار 7:30-8 بجو کې راغلی ده او تر اوسه پورې دلته کې هیوي مشیندرانې نه دي را رسېدلي چونکې دا د لاسو کار نه دی نور دغه شان زموږ 11-22 رونه چې راغلي هغوی هم خپل خدمات کوي عوام هم راغلي خپل خدمات کوي زموږ فورسز فوجیان هم راغلي هغوی هم خپل خدمات درکوي خو دا د مشینانو کار دی دا په لاسو باندې نه کېږي موږ د حکومت نه دا پرزور مطالبه ده چې د اپریشن چې کوم دی دا د دې ځای مقامي خلک په خپل سر کې او اپریشن ډېر سلو روان دی هیڅ قسمه څه وسایل موږ سره نشته نو پکار دی چې حکومت دا اپریشن تیز کړي او زر تر زره دا لوی غم چې کوم په خلکو راغلی دی دا مړي او د ملبې د لاندې نه راوباسي او ډېر غټ نقصان شوی دی د دې نقصان ازاله دی حکومت وکړي کوشي او غم چې کوم دی هغه لږ سپک شي خجی دغه مخامخ کور کو تاسو تخکاری د دې نه 15 کسان راوته هغوی جنازه اوس کېږي